بسم الله الرحمن الرحيم ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. سورة نساء شروع دویمه حصہ وا منګوي پدې کې 9 احکامات دي د رعاية او د رعیت په مابین کې. نو دلته هغه 9 حکم ذکر کړي. اته حکمونه د دې نه مخکې ذکر شوي دي. دارنګې مخکې آیتونو کې هم تذکرہ و اعمال صالحو تا ایمان او عمل صالح دا بدی پکار راځي. هغه هر څوک چې نارینه که زنانه دی به دغه عمل صالح په وجه باندې جنت ته داخليږي. دی به په دې باندې هیڅ زیاتې بنه کیږي، سو اعمال نه کمې بنه کیږي. دې جنا دغه نه هم حکم ذکر کوي د زنانو بارکی. دارنګه د یتیمانانو په باره کې، د کمزورو په باره کې. ابتدا د صورت کې مونږ ویلو په دې صورت کې د مظلوم نه د ظلم د فکولنی. نو د آیات کې تقریبا خبره ذکر کړي. بیا ورپسې کله خزي خاون په منځ کې وران راشي، ولې خلق وی لوخي چې په یو ځای کې نو ټنګيږي. نو کله کله د دې په منځ کې وران هم راځي. نو ورانه کله داسي چې خو لګي خو کله داسي چې هغه ډېر حد ته ورسي. نو پاره کې بیا صلح پکاري. مخکې یو حکم ذکر کړو، فبعثوا حکما من اهله وحکما من اهلها، چې حکمین جوړ کړي دوا، یو د سړي طرفنا یو د خزي طرفنا. دا دواړه د کینی خبره دی جانبین نو واوري او بیا د منځ کې فیصله وکړي. دانګي یو سړی دغه خزي دي، دو دی، درې دی، سلور دی. نو د هغې باره کې خبره کوي چې ټولو سره یو شان رویه به ساتئ. که تاسو من کل الوجوه عدل او انصاف کول غواړئ نو دا ګرانه ده. هر لحاظ سره عدل نه کیږي، انصاف نه کیږي، لیکن دا سینا چې په ظاهره باندې هغه ته دغه سپری دی چې نه خزکه او نه پرې دی. صلح پکار ده. بیا ورپسې رستو تقوا تذکرہ کوي. تقوا اختیار کوي، د الله نه ویریږي، د الله اومنه او د الله د رسول اومنه. که خبره اونه منله نه الله ګوره غنی ذات ته، تاسو به بوزي، تاسو به لري کی، تاسو به تبا کی، نور خلق براولی، نور برا پیدا کی. ای تذکرہ بکی. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، او دا خلق تپوس کې استانا د خزو په باره کې. قل الله یفتیکم فیهن، وتوا الله فتوا درکې تاسو لا د دې په باره کې. وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن،
وما یتلا علیکم آچے لستے کیږي په تاسو باندې په کتاب کې فی یتام النساء په بارا د یتیمو جنکو کې الله تعالی توتونهن هغه زنانا چې ندی ورکړي تاسو اغیلا ما کتب لهن هغه چې مقرر کړی شي دي داغي د پاره وترغبون او تاسو رغبت کوي مینا کوي په دې کې انتن کې هن چې تاسو دې مینو کوي داغي تاسو دې نکاو کوي داغي سره والمستضعفین من الولدان او الله فتوا درکې تاسو لا داغي کمزور مبارکې د وړونا او د دې فتوا درکې چې ان تقوموا لليتامى بالقسط چې ودرېږي د یتیمانو د پاره په انصاف وما تفعلوا من خير او هغه چې کوي تاسو د خیر د قانون نه فإن الله کان به علیم یقینا الله به پوهه ده نو یو د خزو مبارکې الله تاسو لا فتوا درکې سب بعض خبره بیان کړي شي په دې کتاب کې بیان شي قرآن کې بیان شي په دې صورت کې سب بیان شي دانګې د یتیمو جنکو مبارکې فتوا درکې لا توتون الله تعالی توتونهن ما کتب لهن هغه چې ندی ور کړی تاسو هغه لا هغه چې فرض کړی شي دي مقرر کړی شي دي داغي د پاره مہر داغي د پاره مقرر کړی شي دی وترغمون او تاسو مینا کوي انتن کې هو نه چې تاسو دې نکاح کوي داغي سره نو یو طرف ته نکاح کې او مہر نه ورکه داسې مکوي بلکې چې نکاح دې وکړو نو مہر هغې ته حواله کوي داسې کېږي کله چې یو خیار سړی بیا سنه سو د هغه طاقت کېږي وسې کېږي نو هغه چې کله واده وکړي نو کور ته د تلو نه مخکې هغې له مہر ورکړي دا ستا مہر دی د خپل ځان سره سنبال کړه زمونږ خلک د کالو په شکل کې مخکې هغې ته حواله کړي خو دا ټول مہر دا د هغې حق دی کوم چې مقرر کړی شی دی مخکې یې تذکره شوي وه نو یو طرف ته تمینه کې د دې چې د دې سره د نکاح وکم کله کله نکاح کولی کېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو تنکح المرأة لاربع د څلورو خبرو د وجې نه د ښځو سره نکاح کولی کېږي عام طور باندې حالات دغسې دي چې څلور خبرې خلک مخې ته ساتي وی تنکح المرأة لاربع لمالها ولجمالها ولحسبها څلورمه خبره ولدینها ابګې رستو کړله ولې د خلکو زیاته توجه دیته حسن جمال د وجینا د مال او دولت د وجینا د حسب او نسب د وجینا خلک نکاحونه کوي نو الله رب العزت وای بعض خلک پکې داسې چې هغه د دین د وجنه نکاح کوي نو تاسو ته نو فصفر بذات دین تربت یداک نو دې له ترجیح ورکوي دین له ترجیح ورکوي دینداره کورنۍ ګورئ هغه زنانه ګورئ چې هغه دینداره که داسې دې ونه کړه ګورئ بیا به د لاس په خاورو کې ککړي ښه تربت یداک بیا به بې خیره بې برکته به خیر او برکت چې راځي کور ته نو دا چې کله تا داسې زنانه راوسته چې د هغې کې دین دی نو کور کې به دینداري راځي خو چې داسې ښځه دې راوسته چې هغه کې دین نشتی بې دیني پکې ده ډمتوب پکې دی بل پکې دی بل څه پکې دي نو کور به هم په هغې اړوي خلک به ټول ډمان کي که نه کم زنانه چې راوستله هغې چې کم خوی دی هغه خوی بل ته ښکاره کوي نو خلک به هغې پسې رواني که نور پسې نه روان نو دې چې کم بچي کېږي هغه بچي به په دې پسې رواني که نه هغه خلک خبره کوي که نه که سل خویونه نور کې یو پکې د موري وي الله وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل
چې د دین د وجنا خلق نکاح کوي نو دین له ترجیح ور کوي، دیندار کورنۍ ګوري. نیو پکې دا دی چې وتؤتونهن ما كتب لهن ولا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن. تاسو رغبت کوئ پدې کې، مینه کوئ پدې کې چې تاسو داغي سره نکاح کوئ. نو چې نکاح سره کې نو مہر ولا ورکه کنه. دا نه یتیمه جنې پاتې ده، داغه سره نکاح زکه کوم چې هغه سره ډېر مال او دولت ته وي، دا مال او دولت براشي. کله کله دې ته نه کده کیږي چې دا خزه شکل یې څنګه دی، مال وسره ډیر دی، نو د هغې د وجې نه خلک نکاح کوي. دې ته نه ګوري دا مال په لاس کې راشي که نه، دا مال ته ووهمه، دا مال ته قبضه کم، نو بله به وکم ځان له بیا. خلک داسې کوي. وترغبون ان تنکحوهن. اوس نږدې ښځي نږدې کورنو کې او هغه هلته کې یتیمه شوې ده، نو چې دا ټول مال چې دی دا ټول زه دې نه واخلم. خلک دې دپاره کوي. یا دا ده وترغبونه، تاسو اعراض کوئ د دې نه چې د هغې سره نکاح دې وکوئ، لیکن هلته کې مال ورسره دی، نو د مال د وجې نه تاسو یو طرف ته شکل ته ګورئ، نو شکل یې ښه نه دی، نو دی وایي نه نشم کولی ورسره. لیکن هلته چې مال ته ګوري، یو طرف ته چې ګوري جو ټینګېدی نه شي، بل طرف ته چې ګوري جو خبره دغی. خلک وایي په خوراک یې خورم او په فراق یې چوم وایي. نو که دا فراق راځي بیا خو زه چوم، هلته مال ختمیږي، مال زیرانه. او بل طرف ته دا حالي. وترغبون ان تنکحوهن والمستضعفین من الولدان. او الله فتوا درکړي تاسو له د وړو په باره، کمزورو په باره کې، من الولدان، د وړو نه چې د هغې سره تاسو انصاف وکړئ. ان تقوموا الیتاما بالقسط. ودرېږئ د دې یتیمانانو دپاره دغه کمزوري چې د هغې سره م انصاف وکړئ. عام زنانه دي، د هغې سره م انصاف وکړئ، په انصاف باندې ودرېږئ. نو انصاف باندې ودرېدل پکار دي. هر هر چا سره رستو ورپسې راځي، یو خبر راځي. وان تقوموا الیتاما بالقسط وما تفعلوا من خیر. چې کوئ تاسو د خیر د کارونه، فإن الله کان به علیما، یقینا الله پې پوه دی. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا. اوس که یوه ښځې چېرته خافت من بعلها یریږي، یره کوي د خپل خاوند نه، نشوزا د اعراض کولو نه، د هغه د بدخویۍ نه، او اعراضا یا د اعراض کولو نه، فلا جناح علیهما، نو نشته ګناه په دې دواړو باندې، ان یصلحا بینهما صلحا، چې صلح وکړي په خپل په دې دواړو خپل په منځ کې صلح کول، دی باندې ګناه نشته، صلح دی وکړي. وصلح خیر، او صلح غوره ده، صلح مصالحت دا پکار دی چې دا وشي. واحضرت الانفس الشح، خودی شی دی په نفسونو کې بخل. وإن تحسنوا که تاسو احسان کوئ، وتتقوا تقوا اختیاروئ، فإن الله کان بما تعملون خبیرا، یقینا الله په آسماني تاسو کوئ خبردار دی. ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء. چرې طاقت نشئ لرلی تاسو چې تاسو انصاف دیو کوئ د ښځو په منځ کې، ولو حرصتم، مگر چې تاسو حرص کوئ، کوشش کوئ چې زه د دې په منځ کې انصاف وکم، لیکن انصاف ګران دی. من کل الوجوه نه کیږي. ما مخکې خبره کړو، ذکر تیر شي چې ښځې دي، نو من کل الوجوه په هغې کې نه کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل زړه دی، نو دا زړه خو د چا په اختیار کې نه دی که نه، نو د زړه مینه محبت هغه خو ټول یو شان کیږي نه که نه. ولو حرصتم، اگر چې تاسو حرص کوئ، نو فلا تمیلوا کل المیل، نو مه مایله کېږئ یوې ته په هر قسم مایله کېدو سره، فتذروها کالمعلقه، نو پرېږدئ بل لره په شان د ځوړندې. ځوړنده ده اسمان او ځمکې په منځ کې، چې نو اوس اسمان ته خطی شي، نو ځمکې ته راکوزېدی شي، چې نه یې ښځه کوې او نه یې پرېږدی چې ځانه چې ته بل ځای کې غم وکړي. نو اوس یې کېنولې ده، چا په کور کې کېنولي، چا
پلار کره کېنولي نو نه ښځه کوي او نه پرېږدي. نو داسې الله وایي مه کوئ. وان تصلحوا که تاسو صلح وکړئ وتتقوا تقوا اختیار وئ فإن الله کان غفورا رحیما یقینا الله دی بخونکی مهربان. نو کله کله داسې چې د ښځې او د خاوند په منځ کې جداوالی راشي. وإن يتفرقا یغني الله کلا من سعته. که د دواړو په منځ کې جداوالی راشي نو الله به غنیان کی هر یو د خپل وس نه، د خپل وسعت نه، د خپل فراخۍ نه. الله سره ډېره فراخي ده نو هر یو له به الله د هغه مناسب صور کی، هر یو به په خپل نصیب باندې خوشحاله کی. وکان الله واسعا حکیما. الله دی وسعت راوستونکی پوهه حکمت والا دی. الله وسعت راوستونکی دی، حکمت والا دی. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض. خاص د الله په اختیار کې ریاست آسمانونو کې چې بس مکه کې دي. ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب. یقینا وصیت کړل منګه، حکم کړل منګه اوتوا الکتاب والو ته، اهل کتاب ته، چاله چې کتاب ورکړل شوی من قبلکم تاسو نه مخکې. وایاکم تاسو تم دا وصیت ته، تاسو تم دا حکم دی ان تقوا الله چې الله نه ویریږئ، تقوا اختیار کړئ، توحید ومنئ، الله نه یره کوئ، بل چانه نه. وین تکفروا که تاسو کفر کوئ فإن لله ما فی السماوات و ما فی الارض. نو یقینا د الله په اختیار کې دی هغه څه چې اسمانونو کې دی چې بزمکه کې دي. وکان الله غنیا حمیدا. الله دې غنی ستایلی شوی. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض. خاص د الله په اختیار کې دی هغه څه چې اسمانونو کې دی چې بزمکه کې دي. وکفا بالله وکیلا. کافی دی الله کارساز. ای یشاء یذهبکم. که الله اغواړي تاسو به بوځي ایها الناس خلکو یاتي بآخرین او را بولي نور لرا. تاسو به بوځي، تاسو به پناه کی، تاسو به تباه کی، نور برا پیدا کی. وکان الله علی ذلک قدیر. الله دې په دې باندې قدرت لرونکی، په هر څه باندې الله قادر دی. په دې باندې قادر دی چې تاسو ټول پناه کی نور راولي. داسې کړي دی بعض ځینو کې. زمونږ پرې دې امت کې هم داسې کړلی. یو دی استیصالي عذاب، ناغه په دې امت کې نه راځي. نور امتونه مخکې چې و ناغي باندې دا استیصالي عذاب راغلی نو ټول تباه شي. لکه د نوح علیه السلام قوم چې تباه شو، هېڅوک یې پاتې نه کړه، کافرو کې یو تن پاتې نه شو، ټول یې تباه کړه. دغسې نور د لوط علیہ السلام قوم، صالح علیہ السلام قوم، د شعیب علیہ السلام قوم، عادیان، سمودیان وغیرہ څومره چې تباشي دي، الله دې څوک پاتې کړي نه دي. بیا الله ته اسانه ده. او کله کله الله جزئی عذاب راولي، په دې امت باندې هم راځي. مخکې کوټه ټوله اوړو بشي وه، او دغسې د مخکې کلونو کې زلزله چې راغلی وه په هغې کې هم ډېر شی کلي هغه وران شي، نو عذاب پرې راغلی و. لیکن استیصالي عذاب چې دغسې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت د ټول تباه شي ځینې کېږي. الله لوز کړلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره چې استیصالي عذاب به ستا په امت باندې نه راولم، نور عذابونه راځي به، الله دې موږ وساتي. کله کله نور عذابونه هم راځي، جزئی طور باندې د شرم عذابونه هم راځي. کله شکلونه بدلیدل، قیامت ته نږدې دا به کېږي، شکلونه بدلیږي، مسخ کېږي به، د اسمان نه به کاڼي راورېږي، اور به راورېږي، دغسې یو عذاب به ختمېږي بل عذاب به شروع کېږي. دا قیامت ته نږدې نږدې به کېږي. الله دې موږ وساتي. دارنګې ځمکه کې خښېده وغیرہ ګڼ څیزونه عذابونه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر کړلي. بعضې څیزونه هم ذکر کړلي چې دا کارونه به خلک شروع کړي، نو د هغې د وجې نه به دا عذابونه شروع شي. بعضې کارونه اگر چې خلک کوي، لیکن الله رب العزت حلیم ذات ته، صبرناک ذات ته. ای یشاء یذهبکم، که الله غواړي تاسو وبوځئ خلکو یاتي بآخرین را بولي نور لرا.
وکان الله علی ذلک قدیر، الله دې په هر څه په دې باندې قدرت لرونکی. من کان یرید ثواب الدنیا فإن الله ثواب الدنیا والآخرة، سوچ غواړي ثواب د دنیا، فإن الله ثواب الدنیا والآخرة، نو ته باندې افسوس دی ته دنیا ولې غواړي؟ د دنیا ثواب غواړي، د دنیا بدله غواړي. دنیا بدله یوازې مه غواړه الله نه، الله نه چې غواړي نو دواړه غواړه. موږ چې دعا کوو موږ داسې وایو ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخرة حسنه وقنا عذاب النار. دواړه غواړو، یا الله دنیا کې مراکې، دنیا ښه راکې او د دنیا کې توفیق د نیکۍ راکې، او په آخرت کې ثواب د دغې نیکۍ راکې، او د عذاب د جهنم نه یو ساتې. دا دعا کو کنه، یوازې دنیا پسې مور پسې کېږه. من کان یرید ثواب الدنیا، نو څوک چې غواړي ثواب د دنیا، فعند الله ثواب الدنیا والآخرة، د الله سره ثوابونه د دنیا هم دي او د آخرت هم، دواړه ته غوښتل پکار دي. څوک چې یوازې آخرت غواړي خو ډېر ښه ده. وکان الله سمیعا بصیرا، الله دی اورېدونکی لیدونکی، الله اورېدونکی دی لیدونکی دی. دې زمانه هغه کومه دویمه حصه چې ختمه شوه، درېیمه حصه به دې نه رسو شروع کړي، او بیا انشاءالله وایو. ویستفتونک فی النساء، دا خلک تپوس کوي ستانه د ښځو باره کې، قل الله یفتیکم فیهن، ورته وایه الله فتوه درکوي تاسو له د دې په باره کې، وما یتلی علیکم، چې لوستی کېږي په تاسو باندې په کتاب کې، فی یتامی النساء، په باره د یتیمو جنکو کې، اللاتي لا تؤتونهن، چې نه دي ورکړي تاسو هغې له ما کتب لهن، چې لازم شوي دي د دې دپاره، وترغبون، او تاسو رغبت کوئ په دې کې چې تاسو نکاح کوئ د هغې سره، والمستضعفین من الولدان، او دا کمزورو بچو په باره کې الله تاسو ته وصیت او نصیحت کوي، حکم کوي، فتوا در کوي. وان تقوموا الیتامی، دا چې ودرېږئ د یتیمانانو دپاره په انصاف. وما تفعلوا من خیر، چې کوئ تاسو د خیر د کارونو نه، فإن الله کان به علیما، یقینا الله دې په دې باندې پوه دی. وإن امرأة خافت، که یوه ښځه چې هغه یریږي د خپل خاوند نه، نشوزن، د خپل خاوند د اعراض نه، د بدخویۍ نه، د هغه د کرستوب نه، او اعراضا، یا د اعراض کولو نه، فلا جناح علیهما، نو نشته ګناه په دې دواړو باندې، یصلحا بینهما صلحا، چې صلح وکړي په منځ خپل کې، صلح کول. والصلح خیر، او صلح غوره ده. واحضرت الانفس الشح، او ایښودی شوی دی په نفسونو کې بخل. هر یو سړی وایي چې خیر دې ماته میلاو شي، بل دې زه څه شی ورنه کم. نو ښځه وایي ماته دې میلاو شي، سړی وایي ماته دې میلاو شي. نو کله د ښځې خاوند په منځ کې چې جګړه راشي، داسې کېږي نه، نو بیا کله کله دې ته وایي خلع ورته وایي، هغې باندې صلح وکړي. نو ښځه به پیسې ورکړي، مهر به ورکړي، او سړی به طلاق ورکړي. وإن تحسنوا، که تاسو احسان کوئ او تتقوا، تقوا اختیار وئ، فإن الله کان بما تعملون خبیرا، یقینا الله په آسماني تاسو کوي خبردار دی. ولن تستطيعوا ان تعدلوا بین النساء، او چېرې طاقت نشئ لرلی تاسو چې تاسو انصاف وکئ په منځ د ښځو کې، ولو حرصتم، مګر چې تاسو حرص کوئ. فلا تمیلوا کل المیل، نو مایله کېږئ هر قسم مایله کې دو سره یوې ته، فتذروها کالمعلقة، نو پرېږدئ بل لره په شان د ځوړندې. وإن تصلحوا، که تاسو اصلاح کوئ، وتتقوا، تقوا اختیاروئ، فإن الله کان غفور الرحیم، یقینا الله دی بخونکی مهربان. وإن یتفرقا یغني الله کلا من سعته، که جداوالی راغی د دې دواړو په منځ کې، دا دواړه جدا شو د یو بل نه، پیسې ورکړې، طلاق یې واغستو، نو یغني الله، الله به غني کړي هر یو من سعته، د خپلې فراختیا نه. وکان الله واسعا حکیما، الله دې وسط راوستونکی حکمت والا. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، خاص الله په اختیار کې دي هغه څه آسمانونو کې دي چې په ځمکه کې دي. ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب، یقینا وصیت کړی موږ هغه کسان چې کتاب ورکړی شوی دی تاسو نه مخکې، وایاکم، تاسو ته هغو ته موږ دا وصیت کړی، دا حکم کړی، تاسو ته دا حکم کوئ، اتقوا الله، چې د الله نه ویریږئ، توحید ځان کې پیدا کړئ. وإن تکفروا، که تاسو کفر وکړو، فإن لله ما فی السماوات و ما فی الارض، نو یقینا خاص د الله په اختیار کې دي هغه څه چې په آسمانونو کې دي چې په ځمکه کې دي. وکان الله غنیا حمیدا، یقینا الله دې غني ستایلی شوی. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، خاص د الله په اختیار کې دي هغه څه چې په آسمانونو کې دي چې په ځمکه کې دي. وکفا بالله وکیلا، کافي دی الله کارساز. ان یشاء یذهبکم، که الله غواړي تاسو وبوزي، ایها الناس، خلق یاتی بآخرین، او را بولی نور لرا. وکان الله علی ذلک قدیر، الله دې په دې باندې قدرت لرونکی.
من کان یرید ثواب الدنیا، څوک چې غواړي ثواب د دنیا، فإن الله ثواب الدنیا والآخرة، نو د الله سره خو ثوابونه د دنیا هم دی او د آخرت هم. وکان الله سمیعا بصیرا، الله دې اوریدونکی لیدونکی. الله رب العزت موږ له قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي. آخر دعوانا.